السلام علیکم، څنګه تاسو ټول خیرونه دي؟ نن به د سره د لیمن پیپر یو داسې مزیداره او داسې اسانه ریسیپي شیر کوم. که څوک په اول ځلم ټرای کوي نو هغوی نه به هم دا ښه صحیح راځي. دلته مې 1 کیلو چکن راواخیستو، ومینځو، وچ مې کو. اوس په دې کې 1 کپ یعنی 400 ګرام ماستوار واچو. 2 چمچ به پکې د اوږې او ادرک پیسټ واچو. 2 چمچ به پکې مالګه واچو او 1 چمچ به پکې ټکېدلې تور مرچ واچو، کالی مرچ ورته وایي. نیمه چمچ به پکې ګرمه مساله واچو او د یو نیمبو رس په پکې واچو. لیمن پیپر چکن جوړو نو په دې کې به مونږه کالی مرچ او نیمبو چې دی ردی استعمالو پکې ډیر کو. نو دا خرسیله نیمبو دی تقریبا د 2 چمچې رستی وتلو دا پکې واچو او مکس را مکس پکو. اوس به دا د نیمه غنټې لپاره سایډ ته کېدو چې دا د ماستا او د مصالې واخلي. که تاسو سره ټیم یې نو دا 1 غنټه یا 2 غنټې هم میرینیټ کولی شئ. او دلته ما سره ټیم نو ما دا زر پخو، بس نیمه غنټه مې میرینیټ کو او بس وې پخوم. نو دلته مې پتیله کې نیم کپ تیل مخکې نه ګرم کړی دی، دې کې به 1 چمچ زیره واچو چې دا ښه وترس کېږي. نو بیا پکې 2 شنه مرچکي او 3 سلایس د نیمبو واچو. دا به په دې تیلو کې معمولی شان سره کو. بیا به ورته 1 ټوکړه د دارچینی ور واچو. دلته به دا هر څه سوځونه معمولی به سره کو. دې نه بعد پکې د چکن پیسونه واچو. نو دا ماستو پکې نه اچو، اول به د پیسونه دی کې واچو. دا به داسې 8 منټو دپاره د تیلو کې سره کو. دې نه بعد به پکې ماستا اچو. اوس به دې پسې چوله تیزه کو او دا به دومره سور کو چې د دې را کلر لږ چینج شي، څه داسې غونتې شي. نو اوس په دې کې مونږ ماستا واچو، مطلب کم میرینیشن کې چې کم ماستا پاتې شوي دي دا به پکې ور واچو او همدغه لوښی به ورته راکنګال کو، هغه اوبه ورته پکې ور واچو چې دا چکن پکې ښه مزیدار پوخ شي. اوبه چې پکې واچولې، اوس پکې یو پیره سمڅۍ تاو راتاو کو، سر به پکې کېدو او دا به ښه مزیدار پوخ کو. نو دې خوا به مونږ د دې لپاره کارنفلور مکسچر تیار کو. 2 چمچې به کارنفلور راواخلو او دې کې به دومره اوبه واچو چې دا پکې حل شي. دا چې کله چکن پوخ شي نو بیا به په اخره کې ورته ور اچو. نو دلته دا کارنفلور والا مکسچر تیار کو، دا به سایډ ته کېدو او چکن طرف ته به راشو. دا به چیک کو چې پوخ شوی دی یا نه. هسې خو دا مارکیټ والا چکن زر پخېږي، خو دا مزرې والا چکن دی نو په پخېدو کې ټیم لږ ډېر واخیستو. مزره کې چې وساتلی شي حلال شي نو هغه لږ شان کورني نو بیا په پخېدو کې ټیم لږ څه واخلي او خوند یې ډېر زیات ښکلیږي. دلته مې د چکن یو پیس چیک کو، بالکل صحیح ټینډر شوی دی. اوس پکې دا کارنفلور والا مکسچر ور واچو، مکس را مکس به کو پکې او سر به پکې کېدو. دا به داسې 15 منټه نور پوخ کو چې دا کارنفلور پکې هم پوخ شي او دې کې چې کومه شوروا د هغه هم لږ راټینګه شي. 15 منټه بعد مې سر لرې کو. اوس پکې چمچ تاو راتاو کو او 1 چمچ به پکې نور کالی مرچ ور واچو. کالی مرچ پاوډر به پکې نه اچو، دا مې په جوسر ووهلو داسې دردره غونته کې او پکې اچو. کالی مرچ یعنی تور مرچ یادوم او په اخره کې به پکې لږ شان شنه دڼیا، شین مرچکې او د نیمبو یو 2-3 سلایس ور واچو. یو پیرو پکې بیا د سمڅۍ تاو راتاو کو او ګیس په پسې بند کو. سر به پکې کېدو چې دې باندې دا تیل راشي. نو دا وګورئ داسې 6 منټه مې په سر کېښودو، دې باندې هغه ټول تیل بره راغله. ځکه چې دا کله ګرم و نو دې کې تیل بالکل نه ښکارېده، خو چې ګیس مې پسې بند کو سر مې پې کېښودو، څومره تیل چې مې پکې اچولی و هغه ټول پې بره راغله او دا دی د دې فاینل لوک. نو که ریسیپي مې خوښه شوي نو پلیز زما چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.